د رکوع انتظار کول جماعت ولاړ وي جمع ولاړ وي یو سړی ناست وي نه راولاړېږي چې جماعت سره شرکت وکړي دی ناست وي تر هغه وخته پورې چې کله امام رکوع ته ولاړ شي نو دی هم فورا راولاړ شي نیت وتړي او په امام سره په رکوع کې شراکت وکړي داسې کار کول دا فعل مکروه ده او تشبیه بالمنافقین ده داسې مه کوئ د باندې ولاړ یو څو کسان چې کله امام رکوع ته ولاړ شي نو بیا دې په منډه په ځغاسته راشي په رکوع کې د امام سره شراکت وکړي بعضې کسان لکه په تراویح کې اوس تراویح را روانې دي په تراویح کې څه چم کوي هغه خو د حفظ تراویح وي نو خامخا اول رکعت چې څه ځنډ راځي نو دوی ناست وي تر هغه وخته پورې چې کله امام رکوع ته ولاړ شي نو دوی راولاړ شي نیت پسې وتړي داسې مه کوئ دا فعل مکروه ده دا کار مکروه ده دا د منافقت علامه ده دا د منافقینو سره تشبیه لري دا مه کوئ فتاوای محمودیه صفحه نمبر 354 جل نمبر 2 او دغه رقم رفعت قاسمی صفحه نمبر 1 جل نمبر 2 نو دې کې داسې دغه کتابو کې راغلي دي چې خلک د رکوع انتظار کوي چې کله مولوي صاحب رکوع ته ولاړ شي نو بیا دې راولاړ شي نیت وتړي دې هم رکوع ته له مولوي صاحب سره ولاړ شي یا د مولوي صاحب سره په رکوع کې شراکت وکړي دا مکروه ده ای زما وروره ای عزتمنده ولې خامخا خپل ځان منافق جوړوې دا د منافق چمونه یې لکه دا کار مه کوه کله چې امام نیت وتړی فورا خپل نیت تړه د تکبیر اولا سره شرکت کوه داسې مه کوه چې ته ناست یې یا د باندې ولاړ یې چې کله امام رکوع ته ولاړ شي بیا ته منډې راوایې بیا له امام سره رکوع ته ځې داسې مه کوه دا کار مکروه ده دا صحیح نه ده دا د منافقینو علامه ده